سلام علیکم ټولو کورمیوالو ته د سید نجیب طرف نه یو ورته بیا دوه سلام وي. کورمیوال وروڼو په موبایل سکرین باندې به تاسو کس وي د ویډیو څه کومه ده نه د دا غزه ویډیو ده نه د دا انډیا او د پاکستان څه کوم بډر دی دغه ویډیو ده. دا ویډیو څه کومه ده د پاکستان یوې ډېرې خوږې او ډېرې ښکلې علاقې د پاراچینار مسافرانو ویډیو ده. د پاراچینار هغو بیمارانو هغو رنځورانو هغو بوډاګانو هغو معصومو بچیو ویډیو دی او هغو ترسارو خویندو ویډیو دی څه کوم ګوډي کې دغې سرې ګرمۍ کې اوس ناست دي. کورمیوال وروڼو نه د پوهېږو څه پاراچینار نوره څوره مشکلاتو سره بروبرو کېږي. 8 میاشتې په راشوې څه دا روډ اوسه پورې سیکیور نه شولو. 8 میاشتې په راشي اوسه پورې د ما عزت د ما وړه بچي د ما بیماران د ما رنځوران د ما مسافران وروڼه محفوظ نه دي. اوسه پورې دغې سرې ګرمۍ کې که نن د پاراچینار ټمپریچر او څه کوم ځای کې د ما هغه مسافران د بیماران رنځوران ویلوړ دي هغه ځای کې ټمپریچر 45 نه وخه تقریبا 44 ډګري سنټیګریډ دی. ویلې دغې سرې ګرمۍ کې د ما مسافران ویلوړ د ما بیماران ویلوړ د ما ترساري ویلوړي دي د ما وړه بچي ویلوړ دي. کوم وخته پورې به مزید مو استقامت کوو کوم وخته پورې به مو مزید دغو مشکلاتو سره روبرو کیږو. دغه ویډیو په ذریعه د قوم مشرانو ته خاص کر د موږ کومې سیکیورټي ادارې دي هغوی ته دا ګزارش کوو څه تاسې غوښتل څه دا روډ به اله کلو شي څه مطلب مرچې مشمار شي مرچې مکمل طور پر مسمار شي. تاسې غوښتل څه اسلحه جمع شي. الحمدلله هم اهل تشیع هم اهل سنت خو په مینې محبت اسلحې جمع کړي. څه تاسې کومه ډله غوښتلو تاسې د مو ریاست یوئ تاسې هر یو اقدام امو د سر سترګو پاره قبول ده تاسې هر یو حکم ومنلو. خو مو دغې ویډیو په ذریعې یو ورته بیا درته سوال کوو زری درته کوو حکومت څه کوم دی مور پلار دی په کار د مور پلار څه کوم دي هغه یو همداسې کردار وکړي چې هغه بچي باندې کوم مشکلات کوم تکلیفات په کار د هغه تکلیفات ختم کړي. تاسې به کس وئ چې څو راد اهل سنت وروڼه دي چې هغوی څوره علاقې دي چاهې هغه تري منګل شو چاهې هغه بشرا شوه چاهې اوسګړی شو چاهې نوره کومې علاقې دي چې څوره د اهل تشي په علاقې چې هغوی ګوډي څي هغه ډېر محفوظ ډېر په ښه روغ طریقې سره څي. اوسه پورې چا ورته سپکه خبره نه وکړه. اوسه پورې چا هغوی باندې دوباره یو نیم داسې حرکات نه وکړو چې هغه حرکات واجې نه هغوی ته څه تکلیف میلاو شوي. خو موږ نه پوهېږو چې موږ ګاډي 4 ګنټې 5 ګنټې یا 3 ګنټې هغه په تور پله کې ودرېږي. تور پله نه څه کله لوډ شي بیا دغه ګاډي چې په شورکو لیارو په د سدې لیارې ویلې نه شي تلای. د اوس ولي نشان دی هم د قوم مشرانو دپاره هم د مو سیکیورټي ادارو دپاره. خدای دپاره بس دا مشکلات د حل کوي. خدای دپاره بس مو ته د لیاره مکمل سیکیور کوي. ویلې چې دغې لیارې نه چې کوم مسافران د څي کوم بیماران د څي کوم د زړو بیماران د ګردو بیماران د کینسر بیماران ډېر داسې بیماران دي چې هغه د زندګۍ او مر حالات کې د دغو لیارو نه څي په کار دی هغوی درد هغوی تکلیف هغوی مشکلات کم شي. په کار دی هغوی ته راحت میلو شي. په کار دی هغوی لږ ښه په طریقې سره په دغې لیارې مزال وکړي. الریډي هغوی په تکلیف دي الریډي هغوی په مشکلاتو دي الریډي هغوی ته دردونه دي. دغو دردو کې هغوی سره خدای دپاره هغوی حفاظت وکړي. ویډیو هینډ کې رب ته به سوال وکړو چې پاکه پروردګاره چې څومره د ما قوم مشران دي څومره د ما سیکیورټي ادارې دي خدای هغوی ته توفیق و طاقت ورکړي چې دا لیاره هم اهل تشیع و هم اهل سنت دپاره مکمل طور پر سیکیور کړي چې ما که دغنې مزال هم اهل تشیع و هم اهل سنت ښه په مینې محبت کوي. امید لرم چې دغه میسیج باندې هم د مو قوم مشران هم د مو سیکیورټي ادارې ډېر غور فکر به وکوي او دغې مسلې به زل په زر حل روباسي. ډېره مننه وروڼو خوشحاله آباد اوسئ. ما سید نجیب طرف کو اجازات مهرباني وروڼو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.